اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. داوس قانون دریم دی چې مسلمانان بس کوي عبادت بدنی بکې د روزې په شکل. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض شوی د پتا سبانه روزې کما کتب علی قسم کې فرض شوی علی الذین پاک خلق باندې من قبلکم چې مخکې تاسو مخکې امتونو باندې روزې فرض دي لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ. ایام معدودات هغه ورځې دي شمیرلې شوي چې هغه دیش ورځې دي یا یو کم دیش ورځې. فمن کان منکم مریض فساغه چې پتا سو کې مریض نه جوړه او علی سفر یا په سفر کې فعد دته اجازه شته چې روزه اخري خو فعدة نشمیر دی بیا من ایام اخر د ورځو نورونه په نور ورځو کې بیا د روزې راګرځي. وعلى الذين يطيقون او په هغه کسانو باندې چې هغه طاقت نه لري دا د اطواق یطيقون دي همدا د پار د سلب دی پدې کې او په هغه کسانو باندې چې طاقت نه لري فدیه نو فدیه طعام مسکین طعام د یو مسکین یو غریب انسان چې باندې دوه خړوړې ورکي د قیمت باداږي نو بس موږ ته په اسانه باندې وایو چې یو سرسایه دروازه چې دا د یو روزې په بدل کې دا فدیه ده لکه موجوده وخت کې 100 روپۍ تقریبا جوړیږي. فمن تطوع خیرا یعنی په دې کار کې کنه په دې 2020 کې تقریبا د غنمو د قیمت مطابق دا 100 روپۍ دار یو ورځې د فدیه جوړیږي. فمن تطوع خیرا هغه څوک چې زیاتی وکړنی کی فهو خیر له نو هغه ډیر غوړه در لپاره وان تصوموا او فمن تطوع خیرا هغه څوک چې سیوا والی کی پرې کې مطلب دا 100 روپۍ کیږي دیش پښلی ورکی دی وشلی ورکی فهو خیر له نو دا غوړه در لپاره وان تصوموا او دا چې تاسو روزونی ولا په سفر کې یا په مرض کې داسې مرض دی چې تا خرابوي نه نو او کچره روجي ونیولې تاسو خیر لکم نو دا ډېرې غوره دي ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ. شهر رمضان الذي دا عظمت د روجې د میاشتې بیاني الله تعالی. شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه دا انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی په دې کې قرآن پاک هدى للناس هدایت د پاره د خلق او بینات من الهدى او واضح دلائل د هدایت دا قرآن پاک واضح دلائل د هدایت والفرقان او د فرق د حق او د باطل په منځ او فرق د قرآن پاک جدایي د وستون کې دی د حق او د باطل. فمن شهدا فساغه څوک چې حاضر شو منکم استاسنا شهر میاشت رمضان ته فلیصم نروجدی اونی سیر دی میاشتی. ومن کان مریض هغه څوک چې وینا جوړه او علی سفر یا په سفر کې فعدة من ایام اخر نشمیر دی دروازو نورنا یعنی بیا به قضا راوګرځي چې په سفر کې یا په مرض کې روزه وخړه. یرید الله غواړي الله تعالی اراده لري الله تعالی بكم اليسر پتا سبحان اسانتیا ولا یرید او اراده نه لري الله تعالی بكم العسر پتا سبحان تنگسیا ولتکملوا العدة او دې لپاره چې تاسو پورا کړئ شمیر ولتکبروا الله او دا چې تاسو لوی بیان کړئ د الله علی ما هداکم فاغا نعمتون باندې هداکم چې نشاندهی کړی د الله تعالی تاسو ته او یا ولتکبروا الله او دې لپاره چې تاسو لوی بیان کړئ د الله تعالی علی ما هداکم فاغا سبحانه چې الله خو دې تاسو ته ولعلکم تشکرون او دې لپاره تاسو شکر ادا کړئ. واذا سالك عبادي او کله چې تپوس کیستانه اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عبادی زما بندگان عني په بار زما کې چې دې الله لره دې کې نږدې نو دا څه ورته وایا فإني قریب چې زه نږدې یم. الله تعالی فرمایي زماره طرف نه ورته وایا چې الله فرمایي چې زه نږدې یم. اجیب دعوت الداعی ز قبل وما اغا دعا کون کی
اذا دعان کله چې زمانہ وغواړي فلیستجیبوا لی انو حکم دی اومنی زما وليؤمنوا بی او ایمان دی اولری په ما باندې کامل یقین دی اولری په ما باندې لعلهم يرشدون د دې لپاره چې دوی صحیح لار بیا مومي نو روزه چې کوم دا د الله ته د نږدېوالي ذریعہ ده احل لكم ليله الصيام الرفث جائز دي ستاسو د پاره پشپد روزو کې الرفث الى نسائكم ملاویدل د خپل بیانو سره هن لباس لكم دی لباس ته پرده رستاسو وانتم او تاسو لباس لهن پرده د دې د پاره نکاح چې دی نکاح دا پرده د نارینه د پاره او د زنانه د پاره دا د یو بل د پاره جامه ده علم الله انکم کنتم تختارون انفسکم علم الله الله ته معلومه وا انکم چې بشک تاسو کنتم تختارون تاسو به خیانت کوئ انفسکم د خپل ځان سره فتاب علیکم انو توبه قبول کړه په تاسو باندې یا رجوع وکړه پر رحمت سره په تاسو باندې وعفا عنکم اما فی وکړه تاسو ته نو دا په ابتدا د اسلام کې چې کله به باندې روزه مات کړه چې تر څو پورې ودشه بنو نو خوراک کاک به ورته حلال او د خپل بیبیانو سره ملاویدل ورته دای اجازت وو خو چې کله به ودشو نو دا غي نرستو بیا وته د دې اجازت نو دا خبره ډیره ګرانه او مسلمانانو ته نو الله تعالی ورته حکم وکړي چې اوس که تاسو دوم شي دا غي نرستو بیا خوراک کاک کوي پښمنی له باندې را پاسي او دا شان د سحر د اذان نه مخکې دا خوراک کاک او مجامعت د دې اجازت وشو الله تعالی سوکلو پتا سبحانه اسانتیا راوسته فالآن باشروهن نو وس باشروهن تاسو یوځای کېږئ د خپل بیبیانو سره وابتغوا او لټوي تاسو ما كتب الله لكم هغه چې لیکلي دي الله تعالی ستاسو لپاره وکلوا واشربوا خورئ او اسکئ حتی تر دې پورې تبین لكم الخيط الابيض چې ښکاره شي تاسو ته هغه سپین تار سپین من الخيط الاسود د تار تور نن هغه ستې مرادي من الفجر د وخت د سبا چې د سبا راوخیږي دغه سپین تار دی دا غینه مخکې چې کوم نه تیار ده هغه تور تار دی ثم اتم الصيام انو بیا پورا کہتا سورجی ال الليل تر شپې پورې تر ماښام پورې بیا خوراک کاک او دا شان چې کوم دی نو یو ځای کېدل د بیبیانو دا منه دی بیا دروازه ولا تباشروهن او تاسو مباشرت مکوئ د خپل بیبیانو سره وانتم او حال لري چې تاسو عاکفون اعتکاف کوونکی په مساجد په جمعاتونو کې اغلب سپې ورځې به بیا کور ته نه راځي تلک حدود الله دغه دي احکام د الله تعالی فلا تقربوها نو منځ کې کې دي تا یعنی ما تویم كذلك يبين الله دارنګ بیان الله تعالی آیاتونه خپل یعنی احکام خپل للناس خلقتا لعلهم يتقون دې لپاره جدي پرهیزګار جوړ شي دې لپاره جدي تقوادار جوړ شي دې لپاره جدي بچ شي د ګناه ولا تاكلوا اموالكم مخرتا سمالون خپل بینکم په خپل میانس کې بل باطل په باطل سره نو دا څه دی دا څلورم قانون دی رشوت وغیرہ په حرامو طریقو سره مال حاصلول دغه باطل طریقې وتدلوا بها الى الحكام او تاسو اولای دی لرا حاکمانو ته لتاكلوا د دې لپاره چې تاسو اخره فريقا من اموال الناس یو حصہ د مالونو د خلقونه بلسم په ګنا سره یو حاکم نه یو افسر لا د یو کس نه داغه د پاره رشوت والی دی په ځان لم سواخلی الله تعالی فرمایي په دې طریقې سره مالونه مخوره وانتم تعلمون حال دار چې تاسو پوهیږئ چې دا ګناه دی نو بیا داغه نه ځان منع کوي